बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तास्ता हर कले वयु ګران کتونکو د سېنات انتخاباتو لپاره د مختلفو جماعتونو هلې ځلې روانې دي. پاکستان تحریک انصاف چې دا وخت په مرکز کې د هغې حکومت دی، د هغې لخوا مختلفو امیدوارانو ته د ټیکټ ورکولو او بیا د هغې نه د واپس اخیستلو سلسله هم روانه ده او د هغې لپاره دوی وایي چې کوم کارکنان دي د دوی د هغې تحفظات دي، د دغه تحفظاتو له وجې نه دوی د ځینې امیدوارانو نه ټیکټونه چې کوم دي نو هغه واپس اخیستلي دي او د هغې په ځای باندې نورو کسانو ته ټیکټونه ورکړل شوي دي. دغه شانې جماعت اسلامي هم خپل امیدواران چې کوم دي نو هغه په میدان کې دي. درې د دوی ممبران دي نو څلور چې کوم دي په څلور نشستونو باندې د هغې امیدواران دا وخت په میدان کې دي. د مختلفو جماعتونو د هغې سره رابطې یا د دوی د هغې سره رابطې دغه شانې د ووټینګ چې کوم دی نو دا به په خفیه کیږي یا به په اوپن بیلټ باندې کیږي. چیف جسټس ریمارکس ورکړي دي چې دغه ووټینګ چې کوم دی نو هغه به خفیه وي، خو چې کوم د پارټۍ مشر دی د هغې په شکایت به د ووټ جانچ پړتال چې کوم دی نو هغه دې وکړی شي. دغه شانې هغې دا هم ویلي دي چې الیکشن کمیشن تر اوسه د کرپشن د مخنیوي لپاره څه سکیم راوړی دی او د پی ټي آی لخوا په اسلام آباد کې چې کوم نشست دی په هغې کې یوسف رضا ګیلاني د کاغذات نامزدګي چیلنج کولو فیصله کړې ده. دغه شانې د پی ټي آی ایم پی ایس چې کوم دي نو هغه نورو جماعتونو سره د هغې رابطې چې کوم دي په هغې کې څومره حقیقت دی، ځکه چې دا هم ویلی کېږي چې د شل نه د 15 پورې ایم پی ایس که تیر ځل ویسته شوي شل ایم پی ایس نو اوس هم دومره ایم پی ایس چې کوم دي نو هغه د نورو پارټیانو سره رابطو کې دي. نو په دې ټولو باندې به په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موجود دي ملک لیاقت علي خان صاحب چې هغې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ای دي، صاحبزاده ثناء الله صاحب چې د پیپلز پارټۍ د بر دیر نه منتخب ایم پی ای دي، او ډاکټر محمد اقبال خلیل صاحب چې هغې د پېښور نه د جماعت اسلامي چې کوم سېنټ امیدوار دي. تاسو ټول ته په پروګرام کې هرکلی وایم. د ټول نه اول لازمه ملک لیاقت صاحب طرف ته. ملک صاحب پارټۍ کې د ټیکټونو خبره که موږ وکړو په بلوچستان کې بل ټیکټ ورکړی شو، هغه واپس واخیستلی شو. دغه شانې زموږ په صوبه کې هم داسې څه دغه و چې په هغې باندې تحفظاتو د کارکنانو او هغې نه ټیکټونه واپس واخیستلی شو. دا چې کوم په سټارټ کې دا ټیکټونه ورکړی کېدل نو تاسو څه مشاورت نه و کړی چې دغه ټیکټونه تاسو په مشاورت سره ورکړي وي او بیا ډودې ته موقع راتلی نه چې یو کس خوشحالي وکړي چې هغه ته د سېنټ ټیکټ میلاو شو دغه نه بیا واپس واخیستلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ټولو مننه کوم. تاسو چې کومه خبره د سېنټ د ټیکټونو وکړه نو زه د فخر څه دا وایم چې واحد زموږ پارټي ده چې دا جمهوري پارټي ده. په دې کې فیصلې د ورکر په رای باندې کېږي او مونږ چې څومره مثال په طور ټیکټ چاته ورکړی شي خو په هغې باندې د هغې نه د بل ښه کینډیډیټ اواز راشي، نوم راشي او ټول ورکرز د هغه په باره کې وایي چې یاره دغه خو هم زموږ ورور دی، ښه کینډیډیټ دی، خو زمونږ د دې وطن دپاره به ښې ګټورې فیصلې د پلانی سړی وکړی شي. نو زمونږ د پارټۍ جمهوري پارټي ده او بس مونږ په هغې باندې عمل کوو. د ورکر رای زمونږ دپاره ډېر اهمیت لري. تر څو پورې چې په کومه پارټۍ کې د ورکر رای ته اهمیت نه وي زما په خیال څه هغه جمهوري پارټي نه خو بیا خپلې فیصلې امپوز کوي په خلکو باندې او چې چا مشر څه وویل هماغه یي. خو زمونږ مشر د ورکر دا نننۍ ورځې د ورکر هم اواز اوري. صحیح. او ملک صاحب بیا پرون بل ورځ چې کوم ستاسو د پارټۍ یو سینیر غړی دی افتخار مومن صاحب هغې هم پریس کانفرنس کړی و. هغې وایي چې ما سره عمران خان صاحب په خپله وعده کړې وه چې زه به تاسو له ټیکټ در کوم په دغه سېنټ انتخاباتو کې. هغه وایي چې زه هم د دې نه محروم کړی شوی یم او هغه یو ځل بیا د عمران خان صاحب نه غوښتنه کړې ده چې تاسو خپله کوم ویډیو پیغام دی نو په هغې باندې تاسو غور وکړئ او دغه پارلماني بورډ چې کومه فیصله کړله او هغې ټیکټ غواړي. دغه شان نور هم په پارټۍ کې اوازونه اوچتېږي نو مطلب ټیکټونه څومره خلکو په تاسو ټیکټونه ورکوئ؟ یاره جی زمونږ خو واضحه خبره ده چې مونږ ښکاره خپل زمونږ چې څومره میجارټي ده د هغې په لیول باندې مونږ ټیکټونه ورکوو او د پارټۍ اعلی قیادت د دې دپاره ډېر د سوچ غور او د فکر نه وروستو فیصله کوي او بیا پکې دا هم خود مختاري ده چې مثال په طور که خان صاحب په خپله تاسو افتخار مومن صاحب خبره وکړه نو که خان صاحب په خپله مو ورته ویلي دي خو که فرض که د ورکر رای د هغه په مخالفت کې راله نو خان صاحب خپله رای هم بدلی. لکه مونږ دومره الحمدلله هغه خپل نظام جمهوري جوړ کړی دی چې خان صاحب په خپله خبره هم کړي خو چې ورکر د هغې په مخالفت کې راشي نو خان صاحب هم خپله رای د ورکر په رای باندې
بدلی. ٹھیک ده صاحبزاده صاحب تیر انتخاباتو کې 2013 سیټ انتخابات چې ونو ستاسو په دې اسمبلی کې 15 ممبرانو په هغې باندې تاسو یو د زنانه او یو چې کوم جنرال نشست و هغه تاسو کامیابي ترلاسه کړې وه. داسې بیا خبرې هم کېدې چې تاسو دغه ووټونه تاسو اخیستي وو. بهرحال دا ځل ستاسو تیاریانې چې کوم دي نو هغه څنګه دي او څومره امیدواران ستاسو امید دی چې هغه به تاسو کامیاب کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر څو پورې چې د 2018 د الیکشن تعلق دی نو به مونږ شپږ ممبران هغه وخت کې شپږ وجې او مونږ دوه سینیټران کامیاب کړي وو، یو خواتین او کوم ریزرو سیټ او یو په جنرال باندې صحیح او زمونږ دریم او الحمدلله کافي په لږو پوینټونو باندې پاتې شوی معجزه وه اسانه داسې ده تر څو پورې چې د الیکشن د کامیابۍ تعلق دی دا خوبیا رای چې کله کیږي نو خلک بیا د هغې مطابق د خپل سوچ مطابق فیصله کوي. ځکه موږ وایو چې دا خوبیا رای پکار ده. لکه ووټ سیکرټ همیشه سیکرټ پاتې شوی دی، لکه دا نه دی شوي چې شو اپ هینډ باندې شوی دی. ګنې تاسو تیر شوي سینیټ د چیرمین الیکشن وګورئ چې کله قرارداد جمع شو جی جی نو څومره کسانو بیا وروستو سي چلو شو. مقصد د خبرې نه زما دا دی چې دا خوپیه رای چې دا کنه نو دا خلک د خپل سوچ مطابق فیصله کوي چې څوک به ښه خدمت وکړی شي او د دې وطن دپاره څوک زیات سوټ کوي چې هغه موږ ایوانونو ته ولیږو. نو په دې وجه باندې هغه وخت کې چې کومو کسانو د پیپلز پارټۍ امیدوارانو باندې اعتماد کولی شو نو هغې خوپیا رایدهي باندې هغې ووټ ورکړی دی. دې کې داسې څه خبره نشته دی چې یاره هارس ټریډینګ شوی دی یا بل څه داسې خبرې شوي دي. تر څو پورې چې نن سبا دا کومه کلیف چلیږي نو ایډیټینګ خو زما خیال دی چې اوس یو رواج جوړ شوی دی. ټیک دې طرف ته ورځو ثناء الله صاحب خو اوس چې کوم دغه انتخابات دي ستاسو چونکې د پی ډي ایم حصه نو اوس تاسو څومره سیټونو ته دغه چې تیر ځل او دا به راته هم لږ ووایي چې د یو د سینیټ د یو جنرال نشست دپاره د څومره ممبرانو ضرورت چې په هغې باندې تاسو یو ممبر راوستلی شئ او دا ځل به تاسو څومره امیدواران کامیاب؟ موږ خو 3 کسان الیکشن دا سینیټ کې یو په جنرال باندې یو په ټیکنوکریټ او په یو په فیمیل ریزرو باندې داخلي کړي دي. چونکې پی ډي ایم دی نو هغې مطابق به بیا مشران کېدي وخت به خپله فیصله کوي چې کله هغې خپله فیصله وکړه د هغې مطابق به که جدا شو نو بیا هم پیپلز پارټي خپل یو سوچ لري خپل یو دغه لري نو هغې مطابق تر څو چې د کامیابۍ تعلق دی نو د 15 نه د 16 پورې لکه سیف گیم چې نو هغه به 16-17 ممبران به دغه کوي یو سینیټر به اسانه کامیابولی شي. ټیک ده ډاکټر صاحب د جماعت اسلامي خبره که لږ وکړو تاسو په اسمبلی کې 3 ممبران دي او تاسو ودرولي څلور دي تاسو په خپله هم کینډیډیټ نو تاسو څه امید شته چې تاسو به څه کامیابي ترلاسه کوئ ځکه چې د دې لپاره خو به 19 ممبرانو ضرورت کم سے کم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. مخکې خو زه لږ د لیاقت خان په دغه باندې یو تبصره وکړم. هغې ډېر عجیبه خبره وکړه چې پی ټي آی چې د هغه جمهوري پارټي ده نو موږ حیران یو چې کوم قسم جمهوري پارټي ده هغه 1 مین شو دی. لیاقت خان دې ما ته وایي چې د دې صوبایي صدر دې وخت کې څوک دی د پی ټي آی، د پېښور صدر څوک دی د پی ټي آی، هغې خو تنظیم نشته جی. نو دا 1 مین شو دا نتیجه ده چې یو ورځ یو فیصله کېږي بله ورځ بله فیصله کېږي. دا مسله دې وجه نه ده. مسله دا چې مشاورت نشته، یو پروسس نه هغه نه تېرېږي او بس یو کس فیصله وکړي او بیا هغه دماغ کې څه بل څه خبره راشي او بل رنګې فیصله وکړي. دا یو سیاسي عمل دی جی دا د سینټ جی او ظاهره جماعت اسلامي یو سیاسي پارټي ده او دې وجې نه موږ په دې کې برخه اخلو لګیا یو. او که تاسو خیال کړی وي چې رستني ځل هم موږ اوه نشستونه او په هغې باندې موږ مشتاق احمد خان صاحب کامیاب کړی و. هغې نه مخکې محترم سراج الحق صاحب هم هغه وخت کې هم زموږ سیټونه کم وو خو هغې نه باوجود نو دې کې دا سیاسي جوړ توړ چې دی دې کې ډېر یو اهم نقطه وي چونکې هر یو کس چې دی هغه ټیکنوکریټ کې هم ووټ اچوي، هغه په لیډیز کې هم ووټ اچوي، هغه اقلیتي له هم ووټ ورکوي، هغه د جنرل کې اوه ووټونه ورکوي، هر یو کس چې دی اوه ووټونه ورکوي او د هغې یو سسټم دی د دې سینټ الیکشن یو ډېر پیچیده سسټم دی جی. جی جی بره ووټونه اوس وځي نو لاندې دویم او دریم ووټ هم بیا په کار راځي. نو رسوني ځل مونږ داسې یو حکمت عملي اختیار کړې وه
او هغې وجه نه مونږ هغه وخت کې نورو پارټو سره زمونږ یو جوړښت شوی و مونږ هغې له ووټونه ورکړي او دې کې د جماعت اسلامي کمال دا دی چې دې بارې کې هر چا ته پته ده چې دا ووټ خرڅېدو والا نه دی دا یو پوخ ووټ دی نو هر یو سړی کوشش کوي چې جماعت اسلامي سره راجوخ شي او اون ته وایي چې یاره دا ووټ مونږ له راکړئ که هغه وخت کې زمونږ ووټونه وو نو پاخه ووټونه او اوس که 3 دي نو دا پاخه دي نو هر یو پارټي دا ګڼي چې د دې ووټونو اهمیت شته او دې کې ظاهره خبره مشکل خو پی ټی آی ته دی چونکې هغه بر سره اقتدار پارټي ده هغې له خپل ممبران هم قابو ساتل دي دې نه مخکې هم د دې اکثر ممبران خویدلي وو نو اوس هم لیاقت خان ته د خدای خیر کړي او د نور ایم پی ایس ته د خدای خیر کړي که نه نو بهرحال دا سلسله به جاري وي دا به 3 مارچ پورې دا کیږي ان شاء الله ټیک دی جی ملک صاحب یو خو 2 تپوسونه ستاسو نه وکړل بل دا چې کم قومي اسمبلی کې هم ستاسو غړي چې کم دي نو هغه پریشان دي د پېښور نه چې کوم د قومي اسمبلی غړي دي هغې هم داسې ښکاري چې د پارټۍ نه خفه دي ډېر وخت پس هغې پرون د وزیر اعظم سره ملاقات هم شوی دی نو دغه اوس ملاقاتونه عاطف صاحب هم پرون ملاقات وشو واپس کابینې ته هم راغی نو دغه خپل خفه غړي چې کوم وو د هغې کې تاسو لږ ډېر ټیم تېر نه کړو چې بلکل د سینټ انتخابات په سر رالل د هغې شیډول جاري شو د هغې کاغذات نامزدګي جاري شو هغې بل طرف ته ګیله اوس هم ګیلهمن دي چې زموږ ناړو چا تپوس ونه کړو چې مشاورت را سره هم چا ونه کړو نو لږ لیټ نه شوئ تاسو د ټول نه لاول خو به زه د ډاکټر صاحب چې کوم سوال وکړو جی د هر چا خپل یو نقطه نظري د هغو سوچ به داسې چې یاره دلته خو زمونږ صوبایي صدر ډاکټر صاحب نه زمونږ د ډویژن په سطح باندې او دلته د پېښور ډویژن صدر هم شته جنرال سیکرټري هم شته صدر هم شته د ملاکنډ ریجن هم شته د هر ریجن زمونږ خپل تنظیم شته او دا لازمي نه ده چې مونږ تاسو ته مو وایو چې مونږ د ستاسو څخه خو پکې مشاورت نشو کولی نو ځکه که تاسو ته نه یې خبر نو په دې وجه به نه یې خبر چې ستاسو خپله ځان له یوه پارټي ده او زمونږ خپله ده او اختلافاتو خبره چې تاسو وکړه نو زمونږ په منځ کې خو د 2 ورونو په منځ کې هم اختلاف راځي د جماعت اسلامي میدان به درته زه دا ووایم چې هغه چې څومره ټوکړې ده او په دیر کې چې جماعت اسلامي څومره چې منصوره د دې وګوره پکار دا نه ده چې په لاهور کې وي منصوره پکار دا و چې په دیر کې وي نو په جماعت اسلامي کې چې کوم ګروپونه دي او کومې ډلې دي د دې ریسنټلی اوس د دې یو زمونږ سابقه منسټر صاحب هغه مخکې ډېر بزرګ سړی و ډېر پاک سړی و او زه اوس هم وایم چې پاک سړی دی خو چې کله پیپل پارټۍ ته لاړ نو بیا د جماعت اسلامي دپاره هغه ډېر زیات هغه بد الفاظ په هغه پسې استعمالیدل شروع شو نو دا خو خیر د هرې جمهوري پارټۍ دغه دی او څنګه چې تاسو وویل نو زمونږ په پارټۍ کې که 100 کسان خفه شوي وو خو هغه مونږ زمونږ خان صاحب په یو قلم ایستلي هم دي هغې دا قټې نه درې کړلي خو زه دې ته حیران یم چې ډاکټر صاحب د ووټونه 3 دي او سړي 4 ودرولي دي نو دوی به ولله کوم ځای نه پیدا کوي مخکې خو له سراج صاحب له مونږ ووټ ورکړه مونږ وایي چې زمونږ سره کولیشن ګورنمنټ دی مونږ په هغې په وجه باندې کامیاب کړو نو اوس به د کوم ځای نه پیدا کوي او زه به دا ووایم چې ګورئ دا ګډ جوړ خبره دي وکړه نو دوی خو یو مذهبي پارټي ده الراشي والمرتشي کلا هو فی النار رشوت اخیستونکی ورکوونکی دواړه به جهنم ته ځي نو که فرض که تاسو وایئ چې یاره مونږ یې ورکوو نو تاسو ته هم بچ نه یې ګورئ چې څوک یې ورکوي او که څوک یې الي دواړه به پکې ګرفتاریږي او ډېر عجیبه خبره خو دا ده چې ووټونه 3 دي ټوټل په ټول پاکستان کې او سیټونه ودرولې 4 دي نو زه صاحبزاده صاحب خبره ته لا نه راځم هغه په خپل ځای کوو خو ډاکټر صاحب ته دا وایم چې ډاکټر صاحب ګورئ په دې کې چې تاسو کم ګډ جوړ وکئ نو ګورئ دا راشي والمرتشي ډاکټر صاحب وایي چې موږ یو سیاسي او جمهوري پروسس چې موږ هغې ته راځو ګټل او بیلل خو هغه وروستۍ خبره دا خو سیاسي او جمهوري دغه خو تاسو عوامو ته ووټ ته نه ایتلي چې کروڑونه خلک دي اوس تاسو پکې 2-3 کسان دي خو زه خیر دی په دې نورو په زړه باندې به خدای د رحم وبت وي کې تاسو له ووټ درکړي دا خو ښکاره سیده ساده حساب دی چې څومره د چا اکثریت دی هغومره به خلک ودرئ او چې فرض که تاسو بیا به ما دا ویلي وی چې یاره مونږ به راباندې رحم کړی وی دا یو سیټ به هم درته په یو ممبر درکړی وی نو دا 4م به دله څوک پاس کوي صحیح ثناء الله صاحب یو خو ملک صاحب خبره وکړه ستاسو چې کوم صوبایي صدر د هغې پرون یو انکشاف کړی چې د پی ټی آی ایم پی ایس دي هغه د دوی نه خفه دي مسلسل زموږ سره په رابطه کې دي
تاسو چونکې پارټۍ کې ډېر یو دغه رول هم دی بیا د صوبایي اسمبلۍ غړي هم یې څومره ایم پی ایز دي چې هغه ستاسو سره رابطو کې دي او تاسو ته ښکاري چې د دې حکومت ته ووټ نه ورکوي ځکه دوی کوشش کوي چې په اوپن بیلټ باندې دوی دغه انتخاباتو کې ما خو تاسو نه خبر اورېده چې هغه انکشاف کړی دی یا هغه وینا کړې ده نو د هر چا خپل اپروچ او هر چا خپل یو بل سره تعلق او روابطي ما ته دې کنفرم علم نشته دی البته لکه څنګه چې تاسو ګورئ او اورئ یار چې پلان کې خلک خبرې پلان کې خلک خبرې یا رابطې کوي نو ښکاره خبر ده چې خو دا خلک چې دوره ودرولي دي نو کېدای شي که څه داسې وي نو چا سره به رابطې وي زه خو نشم ویلی چې یاره څوک دی او ځکه چې الیکشن خو لا را روان دی چې بیا په هغه وخت کې پته لګي چې څه کېږي صحیح او بیا چې کوم صاحب دا ویډیو سکینډل راغلو پای کې ستاسو ایم پی ای چې کوم دی نو هغه بالکل واضح ښکاري چې هغه کې هغې موجود دي هغې بیا وی چې دا ویډیو ایډیټ شوي ده مخامخ راته چې کوم دی نو کتابونه پراته دي نو دغه چې کوم ښکاري واضح چې هغه کې پیسې او دا کېږي نو په دغه ځای کې په پیپلز پارټۍ باندې که دغه بلیم لګي چې په تاسو یو خبر وکړئ زموږ 6 ممبرانو او 2 موږ کامیاب کړي دي او 3 هم قابو کامیاب شوي نو په دغه ځای کې که بیا په تاسو باندې بلیم لګي چې دوی پیسې ورکوي ملک صاحب خبر ورکړي چې څوک رشوت ورکوي او څوک یې اخلي نو دواړه په خساره کې دي یار داسې دا انتخابات که خفیه راهدهی نه وي نو بیا به جګړې وي او فساد به وي ځکه خو جمهوریت د خفیه رای دغه شوی دی که نه همیشه خفیه رای شوی ده لکه زه به د خپل الیکشن خبره وکړم په دیر کې په ضمني انتخاباتو کې په 2015 کې ما الیکشن ګټلی د دې باوجود چې جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف اتحاد کړو او تاسو ته سټرنث معلوم دی ځکه چې ما هغه وخت کې تقریبا 10,800 ووټ واخیستو ما کوم جماعت اسلامي نماینده و هغه 12,000 سره پاسه ووټ واخیستو او په هغه حلقه کې 6,500 ووټ د تحریک انصاف و نو که دا تاسو دواړه جمع کوئ بیا په کار نه چې په 2015 کې ما الیکشن ګټلی ځکه چې دانې خو به که کولی خو دی به کولی ځکه چې کولیشن ګورنمنټ و جی ټیک ده که نه جي کولیشن ګورنمنټ و په کار و چې دی دانې کولی نو مونږ خو نه شو کولی خو د هغې باوجود چې زه په اپوزیشن کې وم او د تحریک انصاف او د جماعت اسلامي کولیشن ګورنمنټ او د جماعت اسلامي او د هغې ښه کافي ووټ مو د هغې باوجود ما بیا د هغې نه 5,000 ووټ زیات واخیستو نو په خفیه رایدهي کې خو دا کېږي دا خو ما تاسو ته وایي چې د یو سړي سوچ دی په جماعت اسلامي کې دی ما ته ووټ راکړی ما ته پته چې ما ته ووټ راکړی دی د لیاقت بای د ملګري به پی ټي آی کې به خو هغې فیصله د دغه وکړه چې یاره موږ ثناالله ته ووټ ورکوو ټیک ده که نه جي او زما مرګستیا یې وکړه نو دومره لوی مارجن به بیا هغه الیکشن ما نو دی وجې نه دا کېدای شي ګوره چې خفګان هم شته تاسو سره چا ذاتي طور سره رابطې شته چې دوی کوم خفه ایم پی ایز دي نه نشته نشته صحیح لکه ورځې خو لا شته صاحب صاحب یو 10-12 ورځې بیا هم شته د دې خو لا اوسه پورې خپله کینډیډیټ هم نه فاینل کړي لکه زما اوس په وختي په ټي وي باندې کتل چې په کراچۍ کې لکه اوس هم مطلب چې سبا به د هغې سره وزیر اعظم صاحب خبرې کوي او دغه کوي لکه فاینل کړي زما خیال چې دوی هم پوره نه دي کېدای شي دوی لکه دا پرون وي چې یاره نظرثاني به کېږي که نه په دې ټکټونو باندې نظرثاني کېږي لیاقت به یې خبره وکړه چې یاره د مونږه کارکنانو هغه رایې ته خیال او دغه کوي زموږ مشران او نو ښه خبره ده خو زما دا خیال و چې دا مشاورت یې دې نه لږ مخکې کړی وی نو ښه به وي لکه وروستو بیا په مشاورت باندې خو بیا ښه دغه جوړېږي او نو لکه مطلب دی چې خلک به ترې نور هم خفه شي زما خیال دی چې دا به ترې نور هم خلک خفه شي چې نور دې خلک خفه شي اوس لکه اوس فرض که ما یو سړی مرګستیا کړې ده او سفارش مې کړی دی ویني مې چې یار دا پلان کې سړی ودرول پکار دي او زما رای هغې منو دي دا کس یې ودرولی دی ټیک ده که نه جي او هغه سړی بیا واپس شي نو اوس زما هغه بیا خو زما فیصله ده او صاحبزاده صاحب ابل هغه په ټي وي باندې ناستو په لایو شو کې ناستو د یو نجي ټي وي چینل سره دغه انټرویو کوم د بلوچستان کې چې دوی کوم کس ته ټیکټ ورکړو عبدالقادر هغې نه تپوسونه کول چې لکه تا ته را ټیکټ څنګه میلاو شو ستاسو څه کنټریبیوشن دی د پارټۍ لپاره په همدې دوران کې د پارټي فیصله راغله چې دغه ټیکټ واپس واخیستلی شو هم په هغه بله وینډو کې ورسره بیا چې شهباز ګیل د هغې نماینده د حکومت ترجمان دی هغه ورسره کېناستو هغه ورته بیا د دې سپاردا کوو چې لکه ته موږ د پارټۍ نه بار کړې نو مطلب دغه سپارش چې کوم دی ملک صاحب نه دا تاسو هم وکړو چې دغه تاسو چې کوم مشاورت او دا لږ لیټ شو دا چې تاسو مخکې کړی وی
دا به لیاقت صاحب مني دا خبره لیاقت صاحب به مني انشاءالله ځکه به مني چې دې وخت کې ګوره چې دغه سړی اوس خفه شو هغه سپارش بچا کړی او هغې سره بچا څه کمیټمنټ سو او هغه نه واپس شو نو هغه سړی به خامخا بل طرف ته ځي اوس چې هغه اوس موږ له ووټ راکوي نو څوک به مني کوي هغه بل پارټۍ له ووټ ورکوي نو څوک به مني کوي صحیح ده ډاکټر صاحب لږ تاسو خبره وکړه چې هر پارټي چې کوم ده نو هغه غواړي چې جماعت اسلامي سره رابطې وکړي او ملک صاحب د حدیث شریف حواله هم ورکړه چې کم رشوت ورکول دي او یا غستل دي هغه دواړه چې کوم دي نو خساره ده نو ته زه درخواست کوم چې دغه وایه خو الفاظ چې د غت کم دي کنه نو هغه ادا کول ګناه ده چې لږ زور زیر خطایي وشي نو جی الله دې مندا صحیح دی جی ټیک ده نو ډاکټر صاحب تاسو مې دا چې څومره رابطې تاسو سره شوي دي اوس پورې تاسو چا سره څومره رابطې کړې دي او کم پارټي دي چې هغې سره تاسو جوړښت راتلی شي ځکه په تېرو انتخاباتو کې تاسو د عوامي نېشنل پارټۍ سره اتحاد شوی جی بالکل ما عرضو کوي چې نن هم دریو مختلفو پارټو سره زموږ خبره شوې ده دریو ډلو سره هغې راغلي دي مرکز ته او هغې ملاقاتونه کړي دي او دا سلسله به جاری وي کم کم جماعتونه پکې ډاکټر صاحب NP والا راغلي دي او چې کوم آزاد گروپ دی باپ والا هغه راغلي دي جی او دغه JY والا راغلي دي دې سره خبرې شوې دي نو دا خبره ټیک ده د ملک صاحب چې زموږ صرف 3 ووټ دي بالکل دا موږ منو هغې نه خو انکار نه کوو او د دې غټه پارټي ده او د دې خپل مسلې دي او زموږ خو دې سره مقابله نشته زموږ خو مطلب دا دی چې ځان له هر یو سړی ځان له فکر کوي که نه اونګه خو د پیسو ورکولو نه قایلي او نه هم چېرې ورکړي دي نه مغشتي دي زموږ محمد علي صاحب خو ټول دنیا ته پته ده چې هغه څومره غټ آفر چې رستني ځل هغه واپس کړی ډاکټر صاحب څومره آفر ورته شوی ځکه زه عرض کوم چې الراشي والمرتشي خو به هلې وي چې اونګه په ووټ باندې پیسې واړو ډاکټر صاحب محمد علي صاحب ته څومره آفر شوی 2 کروڑه یادېږي هغه 2 کروڑه روپۍ نو زه عرض کوم چې راشي مرتشي خو به هلې وي چې اونګه پیسې والو د ووټ په هکله اونګه خو ووټ په بنیاد باندې خبره کوو جی او دا خو دنیا کې اصول دی چې وړوکي ډله چې دی هغه د هغه ووټ قیمت زیات وي دا سیاست کې ګورئ جی دا تاسو هم سیاست کوئ او ظاهره اونګه هغه آخري دغه یعنی مثلا یو پارټي ته تاسو اوس وویل چې 15 ووټونه پکار دي نو دلته څومره پارټو سره یعنی دغه نه پس چې دی د PTI نه پس څومره پارټو سره 14 ووټونه JY سره 15 دي د عوامي نېشنل پارټۍ سره 12 دي 14 دي او د پیپل پارټي سره 15 دي مسلم لیگ نو د دوی سره شپږ دي نو زموږ مطلب چې د 3 ووټونو یو اهمیت دی که نه جی دې یو قدر شته که نه نو هغه چې اوس نور دا په مذاکراتو باندې او دغه باندې بیا خبره کیږي او هغې کې خامخا څه یعنی کچھ لو کچھ دو باندې کمپرومایز کیږي نو انشاءالله اونګه به کوو اونګه به یعنی یو ښکاره فیصله به کوو صاحب لږ ټیم بریک دی ډاکټر صاحب د ثناء الله صاحب او د ملک صاحب چې کوم دي د محمد علي په حوالې سره دوی هم څه خبره کول به غواړي موږ سره د مې ټیم د ګران کتونکو وړه شندمه اخلو واپس راځو موږ سره اوسئ د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو ملک صاحب پرون د پیپلز پارټۍ چې کوم صوبایي صدر دی هغې پریس کانفرنس و په هغې کې هغې دعوه کوله چې کسان د دوی نه خفه دي او زموږ سره په رابطه کې دي او وایي چې د خپلو پارټۍ نه خفه شوي دي موږ ورته پیسې میسې یا څه افر نه کوو خو هغې زموږ سره البته په رابطه کې نو تېر ځل خو تاسو دا کریډټ اخلئ چې موږ 100 کسان وو هغه موږ د پارټۍ نه وویستل او دا ځل چې کوم MPs دي که فرض کړئ یو ځل بیا د په خفیه بیلټ باندې وشي او دغه شان ستاسو د پارټۍ نه کسان اخوا دې خوشي د هغې سره به څه کوئ یاره جی ارشاد صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه نو دا خو د الیکشن نه مخکې وخت دی او هر سړی دا وایي چې یاره د پلانۍ پارټۍ خلک خفه دي د پلانۍ پارټۍ خلک خفه دي دا خو یو قسم الیکشن کمپین دی او دا د هغې حصه ده چې هر سړی دا خلک کنوینس کوي په دې طریقه باندې خو زمونږ د پارټۍ نه هیڅوک نه دي خفه او که څوک هم په خپل منځ کې خفه وي نو هغو په خپل منځ کې بیرته
د یو بل څه په خپل کور کې خبرې کوي بار ته دا خبرې بالکل د هیچا سره ریکارډ نشته هیچا نه دي کړي دا صرف واویلا ده واپوا ده چې څوک هم وایي زه به دا وایم چې یاره د ټولو پارټیانو خلکو مونږ ته ویلې چې تاسو انصاف والای پیسې چاله نه ورکوئ خو مونږ د خپلې پارټۍ نه خفه یو مونږ هم تاسو له ووټ درکوو نو بس بیا دا هم ولیکئ که نه چې یاره مونږ ته ټول خلک وایي چې ټول ووټ تاسو له درکوو 12 ممبران ودروئ خو دا خو هوایي خبرې دي حقیقت خو که مونږ دیو دا یوه خبره کوي چې یاره دا شو اپ هینډ باندې چې کوم غواړي نو دا د دیو نه خلک تللی دي په دې وجه باندې دیو باندې یاره ده نه دا بالکل په مونږ دغه یاره نشته زمونږ څه صرف دا یاره ده چې ګل خان بیا نه مني که مونږ دا الیکشن داسې وشي او د دیو هغه راشي نو بیا به سبا له وایي چې نه دا خو پلانو خلکو وله دا چلو کو دیو داسې چلو کو دا داندلي وشوه پلانې وشو ډینګې وشو نو مونږ وایو چې یاره صاف شفاف خطره دواړه طرف ته ده نه دواړه طرف ته خطره یا شته یا نشته که صرف دوی ته خطره ده خو خطره دا ده چې دیو بیا رستو بیا ډي چوک بندوي او دغه جوړوي دا غونډ 11 جماعتونه راغونډېږي او بیا خلک مسګایډ کوي نو ښه به د هغې نه دا نه چې په شو اپ هینډ باندې وشي ښکاره ووټ وشي چې که د دیو خلک زما چې څوک خرڅېږي نو هغه به خرڅېږي او که د ده څوک خرڅېږي هغه په شو اپ هینډ او په هر څه باندې به خرڅېږي او چې په شو اپ هینډ باندې وشي نو کم از کم دیو ته خو به اطمیناني سو دا خو به نه وایي چې داندلي وشوه مونږ خو د دې داندلۍ د دې ټکي نه د اوسه پورې ونوتو نو دا مونږ شو اپ هینډ د دې لپاره وایو باقي ډاکټر صاحب ډېره ښه خبره وکړه چې یاره دا جمهوري عمل دی خو جمهوري عمل تاسو په دې کې که یو دیو جنرال ته ودرولی یو ټیکنوکریټ ته یو خواتینو کې یو په ماینارټي کې نو بیا هم د دیو څخه که فرض که یو ممبر هم دیو پاس کوي نو د دیو څه یو څلور 15 ممبران ورسوي نو هم موږ به ویلی چې ملک صاحب بایکاټ وکړي دیو له ورکړي 15 به دیو له ورکړي نو کامیاب بشي تاسو وایئ چې جماعت اسلامي والا جماعت اسلامي والا بایکاټ وکړي نه بایکاټ نه کوي نو بیا به څه کوي بل څه حل تاسو څه سجیشن ورکوئ زما په خیال څه چې غلي دي کینی و لا هینډز اپ دي نو چې غلي کېناستو مطلب خو بایکاټ شو کنه نو بایکاټ دیو له پدې پکار دی چې د دیو څوک شته نه په اسمبلیانو کې نو او زه به دا یو وایم چې ډېر په زور باندې دا یوه خبره وکړه چې یاره مونږ ډېر پاک یو نو دا منم نوم خو ډېر ماشاءالله پاک دی خو ګوره د دیو دلته د شګفته ملک چې اوس زموږ سه ایم پی ای ده جی د دیو په هغه وخت کې د هغې سه اتحاد نه هغه ولې پیل شوه او بیا د صاحبزاده ثناء الله صاحب پر خپلو خبرو کې یوه وکړه چې د جماعت اسلامي هم زما سره ریکارډ شته که ستاسو خیالي په دې خبرو کې یوه خبره وکړه که پرس کا د دیو نه یره نه نو بیرته هم دا په ریپیټ کې هم کتی شي نو څوک خو په لایو پروګرام کې په چا الزام نشي لګولی د دیو څه به صحیح خو هغه بېله خبره ده که اوس یې دی نه وی او په دې ټایم باندې نه وی د موقع په مناسبت یې نه وی خو څه خو اوس ضرور په دې شته چې دیو په دې لایو پروګرام کې وویله چې یاره ګوره داسې ډېر په تیز به ورځه داسې زما سره جماعت اسلامي هم شته نو زه وایم چې دا خبره په پرده کې نو ښه به داسې ډېر زور نه ورکوو که نه پارچا کې سوري شته صحیح ده صاحبزاده صاحب یو خو ملک صاحب خبره وکړه چې موږ د اوپن بیلټ خبره کوو نو موږ یې ستاسو دپاره کوو چې زموږ ایم پی ایس چې کوم دي هغه به یا خرڅېږي یا نه خو بیا به سبا تاسو راځئ په ډي چوک کې به راته مظاهرې کوئ او ډي چوک کې به راته ناست او بل د دې هارس ټریډنګ نه خبره چې کوم ده صاحبزاده صاحب د څو پورې به په دې د دې سینټ انتخابات چې موږ هر کال وینو که په 2015 کې که په 13 کې خو پکې 20 کسان هم د پارټۍ نه ویستل او په هر ځل دا کېږي نو اخر د دې حل به صحیح په کومه طریقه دغه سیز موږ هارس ټریډنګ نه مخنیوی کولی شو هارس ټریډنګ د ټول نه د مخنیوي لویه طریقه چې ده نو هغه خلک راوستل دي چې په هغې باندې پارټي اعتماد کولی شي اوس لیاقت به یې په دې خبره به دغه کېږي نه ماین کوي به نه ځکه چې په تېر شوي ځل باندې دیو واقع چې کسان یې ویستل خو هارس ټریډنګ خو ورته وایي دیو چې هر څه ورته وایي خو د دیو کسان خو دغه شوي وو که نه اوس دې وخت کې مونږ په خپلو خلکو باندې په پارټۍ اعتماد کوي که دی وایي چې تاسو په کې پي کې کم یې نو موږ په صوبه سند کې خو زمونږ ډېر سینټران به منتخب کېږي انشاءالله نو هلته موږ لکه دا خو د یو اعتماد دی چې پارټي په چا اعتماد وکړي لکه لیاقت خان له پارټي دومره لوی ذمهواري په لاس کې ورکوي نو ولې هغه خلکو له پارټي داسې فیصلې کوي چې داسې خلک راولي چې هغه سبا په معمولي خبرو باندې د پارټۍ نه خفه کېږي او یا بل چا د ووټ ورکوي دا ډېره مناسب خبره ده زما په خیال باندې د انتخاب طریقه هم دغه یو خوب رایه دهي دا بله په دنیا کې اوسه پورې نه ده شوي هغه بیا شورایي نظام دی چې هغه بیا خلک
دغه خلک راولي نیکان خلک راولي او هغه شورای نظام جوړ شي نو هغه بیا جدا خبره دغه اسلامي یو بل یو طریقې کار دی. ډاکټر صاحب وایي چې 1 کروڑ روپۍ افر شي او داسې دومره غټ افر. ډاکټر صاحب دا زما یو ریکوست دی چې ډاکټر صاحب چې دا چا به دا افر کړی دی محمد علي روډ ته زما چې 1 کروڑ روپۍ واخلو موږ له ووټ راکړ. ما خو په تېر شوي سینټ په انتخاباتو کې د اوسه پورې الله گواه دی چې ما نه دی اورېدلي. اپرونه به شوي خو هغه به په دغه کې کېدل په دې کله چې فاټ او هغه خلکو به هلته 2 MNS به یو سینیټر منتخب کاون هغه کېدی شوه. خو په دې حالاتو کې هم نه چا دومره پر کړی دی او زه خو یم چې دا محمد علي رور که ما سره تاسو چېرته په یو ټاک شو کې کېنوئ نو بیا به ما هغه خبرې وکړو. صحیح ده. ټیک شو ډاکټر صاحب یو خو دوی دغه نفي کوي چې دومره غټ فیګرز چې کوم دی نو دا ممکنه نه ده که چاته افر شي. بل دا چې هر کال همدغه خبره کېږي د جماعت اسلامي سره موقف دی د اوپن بیلټ په حوالې سره یا د خفیه بیلټ په حوالې سره چې کوم مروجه طریقه کار دی جماعت اسلامي موقف یو څه دی. بل دا چې تر څو پورې به دغه سلسله جاري وي چې دغه هر سټیډینګ به کېږي او خلک به پیسې اخلي. او جی دا یو خو دا 1 کروڑ خبره خو صاحبزاده صاحب ته صحیح فکر معلوم وي نو هغه دی وایي خیر دی موږ ته صدا سي دغه خبره نشته. صحیح دی وایي چې نه موږ 1 کروڑ نه ورکولي موږ دی نه کمې ورکولي نو بس صحیح ده موږ ما نه دی ویلي چې موږ خیر دی کمې ورکوو یا زیاتې ورکوو. خو په تېر شوي ځل اوسه پورې دا لکه دا الفاظ ما تر اوسه پورې نه اورېدي چې 1 کروڑ روپۍ محمد علي صاحب په ووټ کې به هغې خو 10 کروڑ روپۍ هم یادې کړي صاحبزاده صاحب. محمد علي صاحب یو ځل 30 کروڑ روپۍ یادې کړي چې ما ته 30 کروڑ روپۍ او یو ویډیو چلېده چې یاره دومره مرد کوهستاني والا یو سیجه جوړ کړی یو ریکارډینګ یې کړی چې ما ته 30 کروڑ روپۍ پر شوی دی اوس 2 کروڑ پورې راغی کال پس به بیا 15 کروڑ روپۍ. موږ خو د ډېر خلکو موږ خو ډېر یو بل ډاکټر صاحب ښه پېژنو خو داسې دا یو خبره کوم چې په 2002 کې هم د جماعت اسلامي هغه وخت کې هم د جماعت اسلامي حصه او ما ته معلومه چې څه شي وه تاسو په مخ کې داسې څه پټ پناه خبره نشته. زما د خبرې نه بنیادي مقصد ډاکټر صاحب چې دی نو هغه دا چې کله څوک د خپل پارټۍ د منشور نه هټ کر فیصلې کوي د هغې نتیجې ښې نه وي دا به راسره منئ یا به نه منئ دا تاسو ته ټیک دی. موږ ته خو خپل ووټونه میلو شوي وو که نه محمد علي صاحب یې موږ له ووټ راکړی نو هغه ښکاره خبره ده. ډاکټر صاحب یو ووټ خو نه و که نه چې یو ووټ فرست ووټ و سیکنډ ووټ مودي کې خو فکر تاسو مشتاق صاحب چې کامیاب شوی نو هغه خو په سیکنډ او تھرډ اپشن باندې خو هغه تاسو له نورو خلکو درکړي وو هغه تاسو له نورو خلکو درکړي وو هغه کم څوک چې سیکنډ اپشن استعمال کړی لکه موږ دا خبره موږ هغې له ورکړي وو هغې موږ له راکړو. نو شګفتر ملک بیا ولې پاتې کېده؟ منو جی منو اوم نمبر باندې پاس شوی مشتاق صاحب جی صاحبزاده صاحب هم زموږ ملګری دی. ډاکټر صاحب دوی بار بار صاحب هم زموږ ملګری دی موږ اوس هم ملګري یو چې موږ خو صاحبزاده صاحب ډېر قدر کوو. ظاهره صاحبزاده فیملی موږ دپاره د دیر کې یو ډېر خاص مقام لري. زما عرض دا دی چې دا الیکشن چې دی دا ټرانسپیرنټ پکار دی که نه. جی جی او د ملک لیاقت خان خبرې زه تایید کوم بالکل هغې دا موو کړی دی نو دا یو ډېر ښه تجویز راغلی دی د پی ټي آی طرف نه د اوپن بیلټ. او جی البته هغې لاره غلطه انتخاب کړې ده که نه د هغې مسله دا ده چې هغې د اپوزیشن پارټۍ هېڅ هم نه ګڼي که نه او ځان سر په یو کار کې مغه نه شریکوي نه د نیکۍ په کار کې شریکوي او نه په بدۍ په کار کې. نو طریقه خو دا وي په دنیا کې طریقه دا وي چې بر سر اقتدار ګرو چې وي هغه یو تجویز یا دغه راوړي دا د دې پارټي چې د ثناء الله صاحب دی زرداری صاحب زمانه کې اصلاحاتي او کنسټیټیوشنل یو دغه راغلی نو هغې کې 3 کاله اجلاسونه شوي جي او ټول پارټۍ ورکې شریکې وې هغې کې. صحیح ده. او بیا د هغې په نتیجه کې یو پیکج راغو او بیا یو امینډمنټ شو هغې باندې اتفاق راغو. نو مطلب دغه طریقه وي چې تاسو یو آئینی پیکج ورکوي تاسو نو داسې نه چې پسې شاته یو شی راولي او ته خلکو ته ووایې او ډنډه پې کېږدي چې بھئی دا به منظوروئ نه داسې نه ده. دا پارلیماني دغه به ته عزت ورکې ته به اپوزیشن له عزت ورکې ته به ټولو ډلو له اهمیت ورکې او پارلیماني طریقې سره به هغه کار کې. نو که دې هغه رنګې کړی وی نو بیا هېچا هم ورته انکار نه شو کولی جي هېچا هم انکار نه شو کولی. خو چونکې دې یو اچانک بغیر د مشورې بغیر د فورم بغیر د انګیجمنټ پولیټیکل انګیجمنټ نه بغیر یو شی راوستو نو ظاهر هغه خو اوس سپریم کورټ کې دی اوس خو اوس هم تاسو پې ټکر چلوئ
چې چیف جسټس سے وایي چې خفیه دغه پکار دی نو سپریم کورټ فیصله چې راشي بیا به خبر ختم شي خو پکار دا و چې دا ډیر ښه تجویز او دی باندې پوره ډسکشن پکارو او دی به یو ډیره لویه مسله حل کړې و جی صحیح. نو مطلب دا یو ښه شی و جی او طریقه دا فرض کړئ سپلای فلور ته دا چیز راشي نو ډاکټر صاحب تاسو به مرګستیا کوئ مرګستیا به کوي تاسو ها جی که اسمبلی فلور ته دا راشي دا د دې اوپن بیلټ په حوالې سره قانون سازي کیږي تاسو به دې حمایت کوئ اونګه به بالکل جی د ترانسپیرنٹ سیستم حمایت کو اونګه به ای خپل تجاویز لرو اونګه غ تجاویز مخکې پیش کړی دی په هغه مخکې دغه کې مونږ دا تجاویز پیش کړی دی صاحبزاده طارق الله صاحب د دې مشرور د ثنا الله صاحب هغه په غاده په فلور باندې او دغه کې تجاویز هغه کمیټه کې تجاویز پیش کړی دی نو اونګه تجاویز خپل لرو جی اونګه غواړو چې دا ترانسپیرنٹ شي ٹھیک دی کې شو اف هند د سېنات په الیکشن لک پیچیده طریقه دی کې کېدی چې شو اف هند نشي کېدی اوس بل څه طریقه به داسې او طریقه اختیاري دی شي خدا الله چې هغه باندې ډسکشن وشي قائنی طور باندې راځي باندې مشوره وشي الله به یو کار کیږي کنه ډاکټر صاحب قائنی طور سره ترمیم راځي دغه حواله سره د شفافیت حواله سره نو تاسو به دغه حمایت کوئ مشاورت نه پس جی ٹھیک دی جی مشاورت غوښتونکو پروګرام کې وړه ونتي د مخلو واپس راځو موږ سره د میرا پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو تار کړی وایو ملک صاحب فیډبیک کې موږ سره تاسو لپاره یو دوه تپوسونه دي د کوز ډیر چې کوم خلک دي د هغې د پوښتنه د هغې دا وایي چې یو خو په لومبي ځل باندې تاسو په اکثریت کې د کوز ډیر نه منتخب شوي صرف یو سیټ داسې و چې هغه بهادر خان صاحب وګټلو نور چې کوم صوبایي دي او که قومي دي هغه ټول تاسو وګټل نو یو دیر چې کوم دی نو هغې ته نمایندګي ولې ورنه کړه شو په سینټ کې یو دا تپوس دی او بل هغوی وایي چې په میدان که خاص کر موږ خبره وکړو نو هلته په وخت باندې چې کوم دغه دي د ټاورز دي د موبایل کمپنیانو نو هغه وخت په وخت باندې لوځولی کېږي دغه څوک کوي د دې لپاره تاسو څه کوئ یو خو تاسو چې کومه د سینټ په حوالې څخه خبره وکړه نو د هغې به زه دا ووایم چې زمونږ د دې هر چا خپله یوه حلقه یي خو د سینیټر حلقه نه وي هغه لکه هر ځای کې کار هم کولی شي صحیح زمونږ غونډ ملاکنډ ډویژن کې سینټ هغه خاتون له مونږ ورکړی دی نو نور غونډ ملاکنډ ډویژن کې نشته دی چې که مونږ وګورو نو سوات کې هم بیا زمونږ ډېر اکثریت دی خو سوات نه ماشاءالله ستاسو وزیر اعلی دی نو خیره خو د صوبایي خبره ده که نه بیا داسې وفاقي هم پکې شته خو سینټ خو ځان له یو وفاقي وزیر مراد سعید صاحب هم شته نو خو هغه هر یو ایوان ځان له حق لري که نه جی جی زمونږ غونډ ملاکنډ ډویژن به زه دا ووایم چې زمونږ دا یو وزیر اعلی صاحب پوره دی که نه زمونږ هم مراد سعید صاحب پوره دی زمونږ سا کمې خبرې چې زمونږ راځي نو سینیټر د ملاکنډ ډویژن نه نه د پیښور نه وي نو هغه به زمونږ د پارټۍ سینیټر وي که نه هغه به زمونږ چې څه خبره راځي نو هغه به که د ملاکنډ نه وي او که د پیښور نه وي البته ان پی والا چې کوم دی نو هغه دیر ته نشست ورکړی ان پی والا دیر ته ورکړی دی ګوره دا د هر چا یو لکه د هغو هلته لیاقت صاحب حق جوړېږي چې دغه په دیر کې نه خیر زه خو به د خپلې پارټۍ مرسته کوم که زما پلار ولې نه وي ولاړ خو چې د بلې پارټۍ نه وي نو زه به د خپلې پارټۍ مرسته ٹھیک دی جی خو هلته کې په آندو مې وایي د یوې سترګې والا چې کانا چینو هغه بادشاهي که نه نو په دیر کې نه په دغه غونډه اپر دیر کې په لوور دیر کې په باجوړ کې په دې ټوله ایریا کې هغو دغه یو بهادر خان والا سیټ ګټلی دی نو بیا خو حق لري چې هغه طرف ته دغه ورکړي که نه که نه نو بیا خو به دې دغه سیټ هم ځي نو تاسو مطمئن یې چې کوم لرانه کې خیر دی سوات کې وزیر اعلی صاحب دی موږ سره زمونږ د کراچۍ نه والا د خیبر پورې پاکستان تحریک انصاف دی او چې چاله ټیکټ ورکړي بس هغه زمونږ مشر دی ټیک دی ټاورز په حوالې سره خبره ټاور په حوالې سره به زه دا ووایم چې یاره دا خو که زه داسې ووایم بده به ډېره نه وي چې دیو ته داسې مې اورېدلی وو چې د جایز والاو ته تھریټس میلاو د 15 ټاورو چې یاره موږ ته پیسې راکوئ که نه دا 15 ټاور یې الوځو نو هغوی ته په دې کې اډو څه نقصان نه که یو ټاور رالوځي هغه انشورنس دی نو که 1 کروڑ روپۍ پې د هغو خرچه شوي دی نو 3 کروړه ورته میلاویږي نو هغه سره اډو څه خبره نه ده کړې او نه لکه هغه ایسته لایټ اغوستې ده زما په علاقه کې 100 ټاورې چې والوتې جیز والا د اوسه پورې څوک راښکاره شوی هم نه دی بل دیو ته د مخکې نه ویلی شوي چې ګوره کم تھریټس چې دي نو تاسو
کم از کم چوکیدار هایر کوي په دې ورځو کې ستاسو 3 فوټه دیوالي د دیوالونو موچت کوي چوکیدار له کمره ورکوي جوړه کوي سی سی ټي وي کیمرې ولګوي نو هغه دیو هغه خبره لایټ اغستا د دیو سه یو کسي 5000 روپۍ باندې نیولې یو هغه د ماخام نرستو دغه سه کم لاسلیک چې د دیو کم کانټریکټ چې دیو لاسلیک کړی دی ساين کړی دی باقي کې د لیکلي چې مازیګر نرستو ستا ډیوټي نشته صرف دغه ډیزل پټرول د پاره یي نو هغه دغه ذمہواری نه نو زما چې څومره خیال نه نو په دیو کې خو په خپل انوالومنت کې دي شي او زه بیا په خپل تلم د زونګ والا سره خبرې کړې ده ان شاء الله زموږ په علاقې کې به هر قسم نتورک کار شروع کړي که یو کمپنی نه نو بل کبل نه نو بل خو زموږ د علاقې خلکو ته ان شاء الله هر قسم سہولت ملي صاحبزاده صاحب اخر کې ټایم کم دی لیاقت صاحب وایي چې په کارو چې دیو د جیز والا ولا سور کوله یار دا حکومت ذمہواری نه چاغي د سکیورټي ورکی د حکومت دا بالکل حالت بدیر کې تاسو ټول ایم پی ایس په کار چلتا ساغي ته دغه ورکړي صاحبزاده صاحب پی ډی ایم چې کوم اجلاس شوی د پاکي دا فیصله شوی دا چې کوم اتحادی جماعتونو دغه ته یو نشست ملاويږي ټیم بالکل کم دی تاسو په کوم نشست باندې تاسو ترجیح وي زما خیال دی چې په ټیکنوکرات باندې دیو دغه کړی دی زما اندازه دا خبرې شوي دي اوس نه شو ویلی چې خو څه فیصله کیږي خو د ټیکنوکرات باندې دغه کیږي زما خیال دی چې پیپلز پارټي د ټیکنوکرات صحیح او دغه حواله سره چې کوم خبرې اترې دي د پی ډی ایم چې خپل کم جماعتونه دي ځکه چې پای کې داسې هم څه اطلاعات مخې ته راغلي دي چې جی واي چې کوم دی هغې وایي چې زموږ سټرینث چې کوم دی چونکې د ټول نه سیوا دی 15 کسان دي موږ سره نو په کار چې موږ ته 2 نشستونه میلاو شي دغه په دغه دا کې خبرې اترې شوي دي چې دا چې پورنم زموږ د معین خان صاحب صوبایي صدر غي سره ناستو خبرې جمعیت العلماء سره شوي دي او دا ان پی سره هم شوي دي دا خو جمهوریت پارټۍ دي او د یو بل سره او پی ډی ایم هم جوړ دی نو نور یو بل ته نږدې دي نو دې خبره ان شاء الله امید ده چې دا به جوړه شي خو زه یو خبر کوم ډاکټر صاحب دلی پی ډی ایم نم خپه دي او د پی ډی ایم څخه مرکزتیا نه کوي او اوس سره خبرې کوي نو زه حیران یم چې دا به څنګه کوي ډاکټر صاحب خبره خدای چې بیا زموږ سره دغه وکړي ایډجسټمنټ وکړي صحیح ده ډاکټر صاحب یو خو ایډجسټمنټ خبره دی وکړه بل چې ملک صاحب مخکې وی چې جماعت اسلامي چې کوم دی نو هغې له مطلب کسانو سره شته نه انتخاب کولی نشي نو پکاره چې هینډز اپ کړي هغې اډو کنټیسټ کینه بهر له دوی رای ده بل دا چې دوی بار بار ثناء الله صاحب هم خبره وکړه او ملک صاحب هم خبره وکړه چې په تیرې انتخاباتو کې ستاسو د ان پی سره چې کوم کولیشن و نو پای کې شګفته ملک صاحب چې کوم نو هغه ناکامه شو او دوی وایي چې د دغه ناکامۍ وروسته کېدای شي تاسو یې هغې له خو موږ پوره ووټ ورکړی او ووټونه موږ ورکړي او هغې هېچرې هم د خفګان اظهار نه دی کړی هغې همیشه بابک صاحب دي او حیوتي صاحب دي همیشه زموږ شکریه ادا کړې ده موږ هم شکریه ادا کړې ده د هغې نو دا څه خبره نشته صحیح او بل ما عرض وکړو چې دا خو یو سیاسي عمل دی تاسو اوس پنجاب نه کیو لیگ لا نمائندګي ورکا سینټ کې پی ټی آی آغا کامل سے آغا صاحب لا نو د کیو لیگ خو ډېر لږ سیټونه دي نو دا خو د دې اهمیت نشته جی یعنی یقینا د جماعت اسلامي په دې ټولو سیاسي ګوندونو کې د ټولو نه کم سیټونه دي چې څنګه ما عرض وکړو چې زموږ ووټونه پاخه دي او هغې باندې موږ یو سړی د بل پارټۍ کامیابولی شو او په دغه یعنی زموږ یو تبادله کېدی شي د ووټونو او دغه زاویې سره به انشاءالله موږ کار کوو او الله به خیر کړي چې تاسو فکر مه کوئ صاحبزاده صاحب موږ فکر نه کوي انشاءالله صحیح دا یعنی ظاهره چې موږ به صاحبزاده صاحب له مرزوده نه به هم ووټ غواړو د باندې زموږ حق دی چې مطلب زما خو به خاص طور باندې حق دی چې زه خو به ورځم د نه خو به ووټ غواړم که نه ډاکټر صاحب سینټ انتخابات چونکې را روان دي تاسو وایئ چې موږ خبرې ته روانې دي یو طرف ته د پی ډی ایم یو تحریک هم روان دی تاسو د هغې ملګرتیا هم نه کوئ بل سیټ تاسو د حکومت خلاف راوتي ستاسو خپل یو تحریک هم شروع شوی دی په دې ځای کې چې تاسو به د سینټ د په حوالې سره د هغې سره څنګه خبرې اترې کوئ د دغه دواړو چې د یو بل مخالفین دي تاسو پکې درېیمه یو پارټي تاسو یو جدا خپل پرواز دی هیڅ مشکل نشته جی هیڅ مسله نشته جی اون ته دا څوک نه وایي چې تاسو مرازئ یا تاسو خلک اونګ له را روان دي جی مطلب او دا خو یو سیاسي عمل دی صحیح ده او دې کې خو هیڅ بده خبره نشته ټیک ده ټیک ده جی ملک صاحب یو تاسو چې کوم په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تاسو اتحادی دي زوز ملک صاحب دی پارټي چې کوم سره رابطه کوي زه خدای ذکر ما هو نه کوم نه
بهرحال دا خو یو سیاسي عمل لونګو په دې باندې نه خبرې رابطې شوي ډاکټر صاحب تاسو سره د پی ټی عمر آی زم چې زه مناسب نه غاړم کنه یو مسه هغه صحیح ده. غاټه خبره کول یا دا کول ټیک دی جی خو ظاهر حق دی چې دا غي سره رابطه او کې اونګه غي هیڅ خبره نشته دی هیڅ مشکله خبره نشته ټیک دی جی ملک صاحب تاسو یو اتحادی د باپ پارټي داغي هم خپل سېنیټر ودرولې دی په کومه طریقه باغ ایڈجسټ کوي تاسو تر څو پورې چې د اتحاد خبرې نو هغه به د هر شي خپل یو اتحادي کدا غي چې د سېنات د هدا پورې اتحاد شوی نو بالکل چې موږ تر خپل پارټي مشران وي چې دا زموږ اتحادیان دي د لبوټ ورکوي موږ خپل پارټي د مشر منو چې هغه راته څنګه موي کپرس که د باب صداغو اتحاد صرف د صوبایي ګورنمنت پوری نو بیا په پاغه لیول خبره کپرس که دغه سره د سېنات پورې خبره شوی نو موږ خو سیاسي ورکران یو د خپل پارټي او چې زمونږ پارټي مشر مونږ ته خبرې تر یار چا سره کوي سو کم وای نو بس مونږ به دا خو د جماعت اسلامي والا په مخ ویل کوم ته چخ چا ودرې مونږ غله موټ ورکو نو مونږ صرف چخ چل نه ورکو چې انسان راته ودرې او هغه راته پارټي وای چې بده کې دا کوالټي دا زمونږ یار دې صدا خبري شوې دي مونږ د خپل وعده پابند یو نو مونږ د خپل پارټي د مشرانو هر قسم خبرې باندې لبیک وایو اصل کې ملک صاحب دا سدا چې دا سیاست خلک د وطن د آبادی د پاره او د خپل علاقې د آبادی او ترقۍ د پاره کوي په کار دا و چې تاسو د مشرانو نه غوښتلی وي دا یو دغه سوچ دی چې یار بس کوم ته هر څوک ودرې نو روري خوري به کوو حساب ترمنځ خو به کوو کنه په کار ته چې د دیر د پاره ګوره سېنات یو دغه ټیک ده کنه جی ایوانی بالا دی شپږ کالو د پاره استاد شکریا د کوم لاول چې تاسو په سٹارټ کې زموږ په غم باندې ډېر غمجن یې په سٹارټ کې زموږ د پاره ویل چې را د پلانې به خپشي نو دا غي خو تاسو یو جهان مننه کوم چې دومره زموږ د پاره فکر لري د دیر د پاره فکر لري نه د دیر د پاره نه هغه ورال د پټای خبره کوله چې د یو نه اوس د دیر خبره کوي اوس د دیر زدل راځم دی وای چې را کړ پټای د یو کس نه ټیکټ والے بل لور کې نو به خپشي صحیح دی ډیر مننه ملک لیاقت علي خان صاحب صاحبزاده ثناء الله صاحب ډاکټر محمد اقبال خلیل صاحب ګران کتون کوم دې سره پروګرام ټیم سر تر سي اجازه غواړو د الله پامان